بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه استاد اخلاص خادم الیاس سهارا دا خو د اخلاص ویلفیئرآرگنائزیشن د دفتر نه میخ پنیغه. اگر وای کدینیت وی د کعبه د جوړولو د بیوسه انسان سره جوړ کړه کعبه دا نو سره پسند کې زما د خو ګرو ناشته دا د نن نسوره د مخ راغله د اخلاص دفتر ته چې بیماری می د درون کار نشم کولای مزدوری نشم کولای دا چې روزګار له بکار دی چې هغه آسانه طریقه باندې کیږي وزن پکې نه وي او ځان له 200 روپے ورس پیدا کوم نو کوشش کوم ډیر وکړو خو د گاډي وغیرہ د وس خبره نه و معلوم چې دا ماشینو متراوړې دی دا ورته ورواله کو دنیا ته پوسم کو چې د سب بیماری د اوسه مسله ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما جګه بیماری ده او بس درون کار نشم کولای نو ما چې دا وایم ځان خپل مزدوري کوم. دا ته ستاسو بیماری ده څه نه وخت نه دوه درې کال نه بیماری ده جاټکا کار نشي کولای نه معلوم چې دا ماشین چې کم دی بده باندې ځان به وس گزاره بده کی ان شاء الله. نو امید دشته چې ځان له بما خام له 200 روپے ګټي ان شاء الله. کم ملګری چې پیسې را لګلې د مسافر او ته په ماشین دا پیسې طرف حواله جو خلکو ته رسوي نشته هغه ته دا کوله دي ځوان دی لري او دې وسور کی خبر ګور تاسو اورئ زموږ اورو سم تاسو وینئ چې ټول ردی کې د اړې مزدوري دا سګرون سکار نشي کولای خو زمونږ مقصد دا وي د اخلاص ویلفیئرآرگنائزیشن منشور دا دی چې کم انسان څه کار کولی شي چې موږ هغه ته هغه ورکولی کو نو درون کار چې موږ ته کولی نه شو دا اوس چېرته ناست یو سکول مخې ته ځان له مالوچ خرڅی او 200 روپۍ ورځ به ګټي ځکه چې هسې ګرځي او د کار د روزګار کدی کول غواړي هم خو نشي کولی بیمار دی د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو که ستاسو په نظر کې هم داسې څوک معذور او داسې کسان وي چې هغوی غواړي وړوکې شان ته کې روزګار او ژوند د سختو سره وي نو تاسو هم د اخلاص ټیم سره رابطه وکړئ یا په 0344 008854 باندې هم زموږ سره رابطه وکړئ او د اخلاص روزګار سکیم نه تاسو هم څه فایده والی د خپل ځان خیال ساتئ د کیمرامین عمریات سره الیاس سهارا له ورکړئ اجازت که الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بلیگی